اوس کو زه لګیا شم او د حرامو کاروبارونه یادوم نو 98% به حرام خيږي او 2 یا 1% به حلال خيږي. هر چاته خپل کاروبار پته ده، هر چاته پته ده. هغه بیا خبره ده چې تور له هیلې بهانه لټه هیلې بهانه ول لټه وي راځه وای دلبا بیټری والما او شیشه بدر لوالما او پناغ دو پدو د پدی د مال په پکش دومره پیسې راکې ته خوخه کا زبدل پیسې بدر لا ورکما کسله خو بنزل زره به ورکما او مال به شل زره راکې توکیل بالشرع ده او زره تنور پتاوی نه یادوم د عربی پتاوی درته نه یادوم زمونږ د دارالعلوم حقانی فتاوا دارالعلوم دیوبند باندې چې مشهوره ده فتاوا فریدیه نو په هغه کې مفتی سیف الله رحمه الله دامت برکاتهم العالیه دا فتوا ورکړې ده چې دا توکیل بالشرع ده لکه زه تعالی یو 100 روپۍ درکم تا ته وې مچلاړ شه په دې باندې مال په پلان کې دکان کې یو سیز والا نو تا خو مال په هغه باندې دا واغسو ما د پاره دی واغست اوس دغه کس چې راو لګېدو او ستا د پاره دا بیټري علي دا موبایل اخلي یا بل شي اخلي یا بل شي اخلي او دې ستا د طرفه 100 ورکې استانه بیا 15 اخلي دا سود دی دا توکیل به شرع ده نو چې څومره هغه ورکړي وي هم هغه ورکړي او کو زیات به اخلي دا سود دی کل قرض جر نفعا فهو ربا هر هغه قرض چې هغه نفع تعالی راکاږي دا سود دی خو سبا کې وي مفتیانو په فتوی ورکړي کم مفتی فتوا ورکړي دا کم مفتی ورکړي دا بیا ورسره دلیل نه وي خو دا د مفتی فتوا ده والله اعلم زه خدا حیران یم چې دا خلک ځان ته مفتیان وي او کنا بهتان لګي په مفتیانو باندې فتاوا فریدیه د غلطه ما سره پراته ده کو د چا شک وی راشه زه به ورته سفر آواړو مفتی سیف الله صاحب دا توکیل بالشرع ده هغه د فقه هغه قاعده درته زنه ما خو چې د فقه فقایدو نه پیږي نو خو چې تا ته کومه مسله بیانو په دې عمل وکړه چې دا سود دی او کو په فقه فقایدې پیږي نو بیا تخپل لک سوچ وکړه په هر حال دا د حرام کاروبار د پاره نوې نوې طریقې راوځي په کش باندې یو سیز ورکې دا غي طریقه دا مثلا دا صادر دی ما په 10 راوړی دی خو ما یې خو دی الکه تعالی در کوم په 15000 زما سیز دی په 15000 براله کشتونو باندې دومره پیسې راکې بس دا صحیح ده خدا خو نه د چرادت خو کوسا په ځای پیسې ورکا دا کش جایز دی بیټری رانه راوړه دلته لس بیټری رانه راوړه شل بیټری رانه راوړه او بیا خلکو له قسطونو ورکوا خدا خو نه چې ته خو کوزه به درله والا مستا په ځای پیسې ورکم ته بیا مال ډېر راکې دا حرام دی دا سود دی څوک چې ورته حلال وي ایمان کې فرق دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا کې سمې په دې مال کولو توفیق راکې خپل د خپل یار نصیب کې حرمین شریفین د هر کار د خپل آزاد پاره وکړي څو بیماران دي ته شفا ورکړي څو قرضداران دي الله ته د قرض نه خلاص کړي چا روزګار ان شاء الله حلال روزګار ورکړي چا اولاد ان شاء الله اولاد ورکړي چا نارینه اولاد ان شاء الله نارینه اولاد ورکړي حیا جو دم نصیب کې به نم اساتی بیزتینم الله چا سم مشکلات تمام مشکلات حل کړي یا الله چا شریعت تمام شریعت ورکړي د خپل ملک دعا کې الله امن پکې قائم کی دا من جنډې پکې الله پاک او خوځولي دین محمدي سره څوک هم امداد کې په هر جنگ کې الله ته حافظ او ناصر شي دین محمدي ته څوک هم نقصان رسي په هر جنگ کې الله تینیس او نابود کی یا الله کوم مسلمانانو کې الله تور ته هدایت کی کو د هدایت لایق نه وي الله هغه نيس او نابود کی یا الله زموږ د مدارس حفاظت وکي یا الله زموږ د تبلیغي مراکز حفاظت وکي یا الله زموږ د خانقاګانو حفاظت وکي یا الله زموږ د سنگر د مجاهدینو حفاظت وکي مجاهدین دعا کې یاد کې کم ځکه قید وبن کې الله تی درې هي بندوبس وکي کم شهیدان شوی الله تی درجات بلند کی اسلام غالب کی کفر مغلوب کی یا الله څنګه چې سره سو کاله مخکې تا د نجس قومونه زموږ د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس غلامان ګرځول یا الله هغه دور بیا راوسته کی اسلام غالب کی کفر مغلوب کی یا الله مردگان د اهل اسلام څومره فاشل ته مو مغفرت نصیب کې خصوصا زموږ د دې کلی دغه د وسیم دی او د ترور او د شاهجان ماما دی خور وفات شوی و دعا کې یاد کې الله پاک مغفرت نصیب کې قبر جنت د باغچونو باغچو ګرځي وارثانو ته صبر جمیل ورکي بل زمونږ یو خملګری عالم مولانا حافظ غفرلی صاحب د پیرانو د کندي هغه مخکې ورځ کې وفات شوی دعا کې یاد کې الله پاک مغفرت نصیب کې قبر جنت د باغچونو باغچو ګرځي وارثانو ته صبر جمیل ورکي څومره مردگان د اهل اسلام فاشل ته مو مغفرت نصیب کې صلی الله تعالی علی خیر القی محمد وعلى اله واصحابه اجمعین برحمتک